سنت د فقهاو په اصطلاح کې دی ته وایي هر هغه عمل، هر هغه فعل، قول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عبادت په حیثیت باندې همیشه کړی وي، کله کله بغیر د عذر پرې غوستي وي. نو په دې طریقه چې کوم عمل شوی دک ته ویل کېږي د فقهاو په نسبت باندې سنت. مثال په تور باندې نبی علیہ السلام مسواک کړی دی، د عبادت په نیت یې کړی دی، همیشه کړی دی، کله کله بغیر د عذر پرې غوسته دی. نو چې کله داسې قسم شرایط موجود شي په یو عمل کې، نو دک عمل ته ویل کېږي سنت. د دې په مقابل کې یو بل ټکی راځي ادب. لفظ ادب، ادب یو داسې جامع لفظ دی چې دا د انسان مکمل د زندګۍ طور طریقو ته ویل کېږي ادب. په دې لفظ ادب کې تمام حقوق الله شامل دي، تمام حقوق العباد شامل دي. در دې پورې چې علما فرمایي په لفظ ادب کې د سنت، مستحب، واجب، فرض، حرام، مکروه تحریمی، مکروه تنزیهی، دا ټول احکامات شرعیه په لفظ ادب کې شامل دي. نو د لفظ ادب انتهایی جامعیت ته. لفظ ادب د انسان د زندګۍ د ټولو شعبو سره تعلق ساتي. نو اوس د فقهاو یو چند څو خبرې دي چې کله د ادب معنی سمجھ تراله، د سنت معنی سمجھ تراله، نو اوس په هغه اقوال باندې سمجھ راځي. شاه عبد العزيز رحمت الله علیه فرمایي من تهاون بالآداب عوقب بحرمان السنه. څوک چې په آدابو کې سستی کوي، حقوق الله دي کو حقوق العباد دي، دې کې سستی کوي، چرته حق العبد پاتې دی، د بنده حق وهل شوی، چرته د الله حق پاتې شوی، نو د دې سستی رزلټ او نتیجه به سره وځي عوقب بحرمان السنه. الله رب العزت دغه سړی نه د سنت توفیق واخلي، سنت نبویه د زندګۍ نه ورو وځي، ولې د آداب خیال نه ساتي. ومن تهاون بالسنه عوقب بحرمان الفرائض. او څوک چې په سنتو کې کوتاهی کوي، سستی کوي، سنت ته واجب فرض کو نه دي کو پاتې شو لکه زمونږ چې څنګه حال دی، سنتو کې سستی شروع کی، رزلټ او نتیجه سره وځي الله رب العزت دنه د فرض توفیق والی، فرض وته نصیب کیږي. ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفه. او څوک چې په فرائضو کې کوتاهی او سستی کوي، نو د ځلنه د الله معرفت، د الله پیژنګلنه اوزي. نو مطلب دا دی که یو انسان د خپل رب سره تعلق جوړي، په دویمه مرتبه کې د فرایضو اهتمام کوي، په دریمه مرتبه کې د سنتو اهتمام ځان کې راولي، نو دا به د آدابو خیال ساتي. ورته داسې نه ده چې ډایرکټ پته فرایض شروع کوي، شروع به د مستحبو نه کېږي چې د مستحبو خیال ساتي، د سنتو توفیق به ملاويږي، د سنتو خیال ساتي، د واجب او د فرض توفیق به ملاويږي، او د واجب او د فرض اهتمام چې کوي، نو د الله معرفت حاصلېږي. ډایرکټ طالب علم تخلقه بخاری او ترمذی نه شروع کوي، اول وتا د علم الصرف مختصر رساله شروع کی، د علم النحو مختصر رساله شروع کی، تعلیم الاسلام وته شروع کی، چې دې کتابونو سره لږ بلد شي، نو بیا په دویمه درجه کې معمولی تفصیلی کتابونه شروع شي، په دریمه درجه کې داغه تفصیلی کتابونه شروع شي، ترتیبوار اته کاله پس د بخاری ترمذی ته ورسی. نو اول زموستانه حکم د فرایض او د واجبات نه دی چې موته د استحباب او د سنت خیال ساتو، د فرایض او د واجبات توفیق په الله بخبل راکړي، ادنا درجم کو اپناو کا اعلی الله بخبل راکړي.